नहीं किस ग्राउंड में आने मना ग्राउंड में आने से मना किया ग्राउंड में जलसा किसने किया जलसा किधर है जलसा ये कोई ये जो ग्राउंड में ये हजारों खड़े ये जलसा है हाँ नहीं किस चीज का मेहरबानी आप जरा इधर ऊपर देखो मेरे को देखो हेलो बाबा ये लोग आ गए आ जाओ जल्दी आ जाओ आ जाना ऐसे रो बुलाना आप अपनी गाड़ी में बैठो जाओ भाई किधर जावे मैंने जिम्मेदार बंदा ऐसे जो ने मना किया है ऐसे जो सामने मना बात नहीं है दूसरे 65 दानूर 65 ओ मशरूम खाली खाए तो किस चीज का परमिशन यार जलसा है मुजाहिरा है क्या नोटिफिकेशन दे दो उसका नोटिफिकेशन दे दो भले भरो हमारी कोई हमको गलत नहीं कर बोलो से पीछे हो जाओ दसे मसला दादा चिमुर दानन चोय मोहराज बकायदा हर जइजू मुरुल सिराफ्ते को मुर ऑर्गेनाइजिंग बाडिया निदी दागो गली मोहल्ले तजू द चाप बैठक की मुर मीटिंग को द चासर प पार्क की क्षणो द चासर प ग्राउंड की क्षणो द खपल मुलगुर सर क्षणो यो मजलिस को नन मुर प्रोग्राम द पकीरा बोर्ड द गुलशना का खेल ग्राउंड की उज मुर मीटिंग हो द दे मुलगुर सर नो उस मुर वर लरालू पुलिस वलाड़ दी मोबाइलों वलाड़ दी वही तस तो इजाजत नस्ता बाबा मुर न मुजाहिरा द न एहतजाज दी न जलसा द मुर कार्नर मीटिंग दी हर जगह कहू कदसी हुकूमत यो फैसला कड़ी खुमश ते रश्कारा की दी दा खबर की वही न थी तो बिल्कुल इजाजत नस्ता तासु ग्राउंड तो हम नाराजी न उस दा यो जिम्मेवार सड़े रवान दी दी खबर की दलते मुश्तसवाई بیا به خپل ملګرو ته خپل پښتنو ته هغه معلومات موږ سات ورکوو چې اوس هره مسله یې هغه به بیا که خدای کړي د دوی سره شیر کوو ډېره مننه आपको खबर है पुलो की नहीं और बोल रहा है पुलो की नहीं पुलो की नहीं जो देख हजूम मसाते पुलो की नहीं वो मुश्तरक स्टेशन साहब मीटिंग मुबारक है और पुलिस अस्सलामुअलैकुम चोरा और दिन के अस्ते काना पनारेक से दानन मुशपकिरा गोट से कार्नर मीटिंग वो द पीटीएम मुशबार दशे कार्नर मीटिंग को हर संडे बांधे दा पहला संडे न दा देर टाइम ना हर संडे बंदे मुझ मीटिंग को नन दा दे इंडस्ट्रियल एरिया फिडल इंडस्ट्रियल एरिया चुकुआ जो रिडक्शन राजी दे ताने ये दे पुलिस रागली दियो दुआ पिंजक गाड़ी दिका आते दिकाना जाय पर सिविल कपड़े क्षम उलाड़ दे खालक आगावाइच भाई ऑर्डर नष्टा भाई दे तिश ऑर्डर मुश्ता नोटिफिकेशन शकारा का नोटिफिकेशन हम नष्टा असे ओ बिया मुश्को दा मीटिंग ना कवी कना ओपन जाय शे हम कवी खपल मलगरी हर संडे बंदे जमुजदार रूटीन
میټینګونه دي دا څه پهلی دفعه نه دي کنه هر میاشت هر سنډه باندې یعنی دا د موږ د پی ټی ایم د کراچۍ ډیلی بیسس باندې هر سنډه باندې موږ دغه ټیم 4 5 یا 6 بس په دې ټیم باندې موږ میټینګ نن یم کوو ضرور به کوو خامخا به کوو ډېره مننه چې غون څلور طرف چې ځنه یا برابر شاته طرف دغه شاته کراچۍ مین سپراوي وروسته فقیره کوټ کې د کارنر میټینګ په باره کې دا وخت موږ لایو یو کراچۍ نه فقیره کوټ ملګري دلته دي او والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم ملګرو مونږ تاسو چې نن راغلي یو دلته زمونږ نور هیڅ مقصد نشته دی زمونږ د پښتنو یووالی زمونږ بالکل آخري مقصد دی نه مونږ د چا نه وټونه غواړو او نه د چا نه داسې قسم مدنیات والا مطلب پیسو والا مقصد هم شته دی نو ملګرو زمونږ مقصد چې دا دی چې زمونږ د پښتنو یووالی دی په دې نه بعد به هغې باندې مشران هم درته خبرې کوي په هغې نه بعد به یو مخکې به یو شعر درته ووایم چې پښتنې مور په سیزنۍ کې راله داسې تربیت راکړی پښتنې مور په سیزنۍ کې راله داسې تربیت راکړی زمانې بند په بندې بند کړم خو سنبال دې نه کړم ملګرو په دې نه بعد به زه بلنه ورکوم حاجي محمد شیر صاحب ته چې هغه تاسو ته خپله وینا وکړي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د مشر نور الله په اجازه سره زه په ټولو ناول د فقیره کوټ پی ټي ایم ملګرو ته دا مبارکباد وایم سلام ورته پیش کوم چې تاسو په دومره کروشل حالات کې هم راغلستی خپل پروګرام هم په ډېر منظم انداز سره ډېر پرامن انداز سره ډېر عزم سره ډېر بادرۍ سره ډېر میړانې سره ډېر شغلتیوبې سره تاسو دا خپل پروګرام شروع کړو ملګرو پی ټي ایم د مزاحمت تحریک دی په دې ملک کې د سیول سپرمیسي د ډیموکریټک پروسس لپاره پی ټي ایم اول هم قربانۍ ورکړې دي بیا به هم قربانۍ د چا پلار به هم د پاکستان کې د آواز نه نشي بدلولی هېڅوک دا جرأت نشي کولی یہ جرأت کسی میں بھی نہیں ہو سکتی کہ میری آواز کو دبائے میں اپنے منہ پہ ٹیپ نہیں لگاؤں گا حق کی بات کروں گا ظلم کے خلاف بات کروں گا ظالم کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہوں ڈٹ کے کھڑا ہوں گا میری لاش کے بعد یہ چیزیں بند ہوں گی یہ آوازیں یہ بیان یہ بیانیہ یہ نیریٹو یہ جاری رہے گا جب تک پاکستان میں پرامن اور جمہوری انداز سے سب لوگوں کو حق سچ اور صحیح بات کہنے کی اجازت نہیں ہوئی پی ٹی ایم پاکستان کی واحد تحریک ہے جو بیان کرتی ہے وہ سچ کہتی ہے جو بولتی ہے وہ حق کی آواز ہے ہمیں اپنے انداز سے کوئی نہیں روک سکتا یہ ہمارے पुलिस वाले ये किसी और के अंडर में है ये अपना आईजी अपने होम सेक्रेटरी इनके अंडर में नहीं है ये जिनके हाथों में जिनके आर्डर से ये आए हैं हमें उसका भी पता है हम इन हथकंडों को इन हरबों को बिल्कुल नहीं मानते इसको जूती के नोक पे रखते हैं हमारी लाशों के बाद ये आवाजें रुकेंगी अगर कराची में रोक लें तो पिशावर में ये आवाज आएंगी क्वाटा में आएंगी
खैबर पख्तूनख्वा और लारो पर तमाम अफगान मिलत में होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। दाओ जमूंग मसर हाजी मोहम्मद शेर तो देना बात को टाइम कम दे यो नूरुल्लाह बदरता बयानों की यो शेर दे दा जमुस किस्मत ते चिपविनो की मंजिल कहू दा जमुन किस्मत ते चिपमिन विनो की मंजिल कहू यो दुश्मन चिहुआ हो ब्या बल राजी प देना बात बा जबलनवर कौम द कोर कमेटी मेंबर मसर नूरुल्लाह तरीन ता चागता तखपल वैनाउ अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम दिल را نږدې سي تاسو له راغلي تاسو ته وایي هېڅ لا نشته نه قدرمنو عزیزانو موږ د پښتون تاپوز مومنټ د کراچۍ د طرفه راغلي یو ستاسو دې ګلشن اکاخیل او فقیره ګوټ ته موږ په کراچۍ کې موږ د پښتون تاپوز مومنټ میټینګ وکړي او دا فیصله مو پکې وکړه چې د کراچۍ و هرې کوڅې ته د کراچۍ و هرې مولې ته چې چیرې زموږ پښتانه ورونه پکې اوسېږي هلته به موږ ځان رسوو. څه مقصد دپاره د کوم مطلب دپاره د دې دپاره چې موږ د پښتون تاپوز مومنټ هغه بیانیه هغه پروګرام د خپلو پښتنو دپاره ورسوو. عزیزانو تاسو ټول تعلیم یافته ځوانان یاست که چا تعلیم نه دی کړی نن د فیسبوک یا د نیټ د هر ځوان په لاس کې دی هر څه تاسو په خپلو سترګو وینئ چې د پښتانه سره په پاکستان کې کومه رویه کیږي. نورې مسلې پرېږده دا د نن میټینګ راواخه موږ په حساب 15 کسه موږ دې ګروند ته راتلو دا فیصله مې کړې وه چې په دې ګروند کې به پښتانه ځوانان یا کرکټ کوي یا به فوټبال کوي د دوی سره به ملاقات وکړو دا د پی ټي ایم پروګرام به خالي دا پیغام به ور ورسوو او دا زموږ یاران بیا دا دي لکه دلته چې القاعده یا اسامه بن لادن را رواني ټول ورپسې راغلي. اوس بله پوښتنه درنه کوم په دا فقیره ګوټ کې روزانه د ورځې هم د شپې هم تاسو یې وینئ غله ولاړي موټرسایکلان موبایلونه پیسې د دې خلکو نه اخلي که نه اخلي. اوس نو دا زما زامن ته ووایه ورته تاسو په هغه ټیم چیرې یاست دوی نه معلومیږي. دغه دي دا خلک دي. اوس خبره دا ده په دا باندې ته هم پوهېږې زه هم پوهېږم چې د پاکستان ریاست که دهشتګردي کیږي که غلا کیږي که قتل کیږي چې پل ور واخې پل یې و یارانو ته درېږي. اوس خبره دا ده د دې مخنیوی به څوک کوي؟ موږ پاکستان کې آبادي 22 کروړه ده دا زما زامن چې ټول سره را یو ځای کې یوه لکه نه جوړېږي پوج پکښې. اوس نو دا ټول ملک و دې انسانانو ته نسو حواله کولی. اول خو په پاکستان کې په بجټ کې 80 روپۍ یاران اخلي په سل کې 80 روپۍ یاران اخلي 20 روپۍ و 22 کروړو عوامو ته ورکوي. ستا دپاره تعلیم نسته ستا دپاره بهترین هسپتال نسته ستا دپاره انصاف نسته چې په پولیسو له ورسې تاڼې له په 20 روپۍ به ښکار په باسې که عدالت له ورسې په 20 روپۍ به کار په باسې. نو دا موږ خو غریب خلک یو موږ خو د پیسو وس نه لرو. موږ به په جمهوري طریقه په منظم انداز په یو پارټۍ په یو تحریک به خپله خبره ځان له انصاف غواړو او پاکستان اسلامي جمهوریه پاکستان دی چې په دې کې به اسلامي قانون هم وي دا به جمهوري وي. اوس یې نو ته راواخه اسلامي جمهوریه پاکستان دا درې سره خبرې دروغ دي نه دا ملک اسلامي دی نه دا ملک جمهوري دی نه دا ملک د پاکو خلکو ملک دی قطعا د پاکو خلکو ملک نه دی دا دی ملک دی
ابل ورځ تاسو ولیدل دا دای ملک دی ابل ورځ تاسو ولیدل پر موټروي باندې په پنجاب کې واړه ماشومان ورسره د هغه ماشومان مور په زور د موټر نه کوزوي بیا یې وسایټ ته بیایي بیا دا بد کار ورسره کیږي او هلته پولیس انتظامیه نسته دلته که د پی ټي ایم یو پروګرام و بس ټول به پر یو ځای ولاړي ته چې دومره د قانون پابند یې په دا توره وردۍ کې دا توره وردۍ دا د پښتنو په وینو لړلې ده په دا توره وردۍ کې روانور و چې زما د پښتانه قام په دې کراچي کې 440 بې ګناه انسانان مړه کو روانور به څه ویل دا چې ولاړ دي دې به څه ویل ول پٹھان ہمارے لیے ATM مشین کا حیثیت رکھتا ہے یہ اس لیے اردو میں بات کر رہا ہوں کہ یہ میرے بھائی سن لے یہ آج تک पुलिस वाले रेंजर्स वाले हमारे पश्तून को ATM मशीन के नजर से देखते थे जब इनको पैसों का जरूरत होता तो किसी पठान को उठा लेते और उससे पैसों की डिमांड करते कि इतना पैसा दो वरना छोड़ दूंगा अगर नहीं दोगे तो तालिबान में पिट करा दूंगा ये रावणवर ने 19 साल मुसलसल कराची में ये धंधा ये 2 नंबर धंधा ये रावणवर कर रहा था تاسو هر یو سړی کښېنئ که خبره کوله موږ به کوو نو خبره دا ده عزیزانو خبره دا ده جی بھائی جانا جو یو میں ولاړ گرد پر یو پر ځای میں ولاړ آپ کو میں منع کیا تھا دیکھیں اسلام آپ نے غلط بات کی ہے اور آپ سر جی ایک منٹ نہیں آپ کا جو طریقہ ہے آپ آرام سے ہاتھ نیچے کرو آپ کی بات کر رہا ہوں میں کیوں نہیں کروں ہوتی ہے آپ بات کرو گے یہ طریقہ میں خالی آپ میری بات سنیں ایک طریقہ ہوتا ہے میرے آپ کا نام کیا ہے آپ کا نام کیا ہے میں نے آپ سے بات کی تھی برابر طریقہ آپ کا نمبر کیا ہے آپ فون نمبر میں نے کہا ایک برابر طریقے سے بندہ آتا ہے پرمیشن لیتا ہے اس کا مطلب ہے جو جتنے بھی جلسے ہوئے ہیں ہماری پرمیشن ہوتی ہے اگر پرمیشن ہوتی ہے باہر سے اوپر پرمیشن ہوتی ہے ہم لوگ سیکورٹی دیتے ہیں یہ طریقہ غلط ہے اللہ صاحب یہ طریقہ غلط ہے آپ یہاں لڑنے کے لیے آتے ہو آپ یہاں لڑنے کے ہم کو معلوم ہے اجازت لیتے ہیں یا احتجاج ہو یا مظاہرہ ہو یا دوسرا کام ہو ہم لوگ اپنے آپ لوگوں کو انتشار نہیں پھیلاؤ اللہ کے واسطے کہہ رہا ہوں کہ کس چیز کا انتشار طریقہ دو آپ انتشار طریقہ دو نہیں طریقہ دو ایک پرمیشن ہوتی ہے ایک پرمیشن ہوتی ہے نہیں میں نے جب کہا اس کو کہا تھا کہ پرمیشن لو طریقے سے پرمیشن لو کہا تھا میں نے آپ کو ایک منٹ یہ انتشار ہمیں بول رہے ہیں ایک منٹ ایسے کون کہہ رہے ہیں آپ ہمیں وہ نوٹیفیکیشن دیں ٹھیک ہے آپ دیکھیں ایک بات سنیں آپ بولے میٹنگ ہے میٹنگ ہوتی 4 دیواری میں یہاں نہیں ہوتی جلسوں میں ہمارے اپنے نہیں ہوتی آپ ہمارے پاس آ سکتے ہو نا سر ہمارے پاس یہ لیٹر ہے میٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں یہ تو طریقہ غلط ہے نا آپ دیکھے بڑے بندے
हाँ बात करें बिल्कुल करेंगे ये तमाम हम आपकी अगर रेस्पेक्ट करते हैं तो हक बनता है मलगुरो वीडियो زر ته زر په ګروپونو کې زر ته زر شیر کوئ زر هر قسم ګروپ کې ویډیوګانې شیر کړئ چې دا پیغام ټول نړۍ پښتنو ته ورسي زر تر زر ویډیو په ګروپانو کې شیر کوئ مشره غواړي دي غواړي مشر بیان کوي ورته یا چې دا به ته مشر خپل بیان یو منټ صبر وکړه مشره زبا نور سو وایم خو زبا دا وایم چې دا سراسر زیاتی دا یو کارنر میټینګ په لحاظ سره مونږ راغلی یو او په دې کې دا پولیس والا یو خبره وکړه چې تاسو انتشار پیلاوئ نو مونږ انتشار د روکتام دپاره راوځو مونږ د امن خبره کوو په د فقیره ګوټ کې روزانه چوری ډکیتي او د موبایل د چیناو واردات روزانه په بنیاد کېږي او پولیس یو موبایل په نظر نه راځي دلته چاته خو چې نن صرف زمونږ د امن خبره او د خلکو د حفاظت خبره راغله او مونږ د کارنر میټینګ راغوښته او دې پسې تقریبا په 12 نه زیات موبایل راغلي دي مهرباني مردا ماشاء الله فراسي چې د مش سره په دې ملک کې دغه رویه روانه ده یو طرف روانور 440 انسانان قتل یې کو که نه کو قتل ظلم یې کوئ که نه کوئ اوس نو د پولیس ټي آی ټي رپورټ رالی چې روانور اکثره مقابلې جیلي مقابلې کړي دي دا قاتل دی د 1 منټ دپاره یې اتکړۍ نه ده ورلګولې د 1 منټ دپاره حالانکه دغه ملک دی نواز شریف و د ده لور چې وزیر اعظم و اتکړۍ ور ولګولې یا یې غلا کړې یا یې نه کړې مګر اتکړۍ ور ولګولې عدالت یې بوتی زرداري یې بوتی چې د دې ملک صدر اوسېدلی دی د زرداري خور یې بوتله نور سیاسي مشران یې بیولي دي چې په چاپسي کیسي معمولي اس اس پي د 440 انسانانو قاتل د 1 منټ دپاره د 1 منټ دپاره دی نه عدالت له تللی دي نه اتکړۍ ورلګولي دي اوس نو بله خبره چې موږ راپاسو چې روانور ته سزا ورکه چې موږ راپاسو چې روانور ته سزا ورکه په موږ پسې بیا یې پایارونه کاټېږي په موږ پسې بیا یې پایارونه کاټېږي بیا په وزیرستان کې په خړ کمر کې بې ګناه ارمي فایرینګ وکړي 14-15 کسان شهیدان کو په درزنو یې زخمیان کو اف آی آر یې پر چا کاټ کړي پر علي وزیر او پر محسن داوړ دویمه خبره ارمان لوړی په کوټه جنوبي پښتونخوا کې په سپینه ورځ داسې د خلکو په مخ کې پولیس په وهلو شهید کړي په وهلو شهید کړي هغه اس پي عطاورحمان په هغه پسې اف آی آر 3 میاشتې نه کاټېدی بیا چې اف آی آر پسې کاټ سو تر اوسه پورې د 1 منټ دپاره نه عدالت ته پیش کړی دی نه اتکړۍ ورلګولي دي ها یو کار یې بل ورسره وکړي چې هغه یې سپي ته نوره ترقي ورکړه نو اوس خبره دا د عزیزانو راغلیم تاسو سره دغلی راسئ کښېنئ کښېنئ خبره جاری ساته او شهزاده کښېنئ اوس نو تاسو له موږ دې له راغلي یو چې دغه ناانصافیانې تاسو په خپله وینئ د پولیسو دغه رویه ده چې کله په کور درننوځي د کور د تورسرو په مخ کې دي د ګریوان نه ونیسي وایي شناختي کارت ښکاره کړه چې شناختي کارت ورښکاره کړې وایي پر دا خو د وزیرستان پته ده پر دا خو د باجوړ پته ده نو څه چل دی 15,000 راکه بیا دې هیله کوم که شناختي کارت نه و در سره بیا خو نو پوخ ماجر سوې 10,000 روپۍ به ورکوې او د غلو سره په ایمان ووایه قسم دې په خدای چې د غلو سره ملګري دي دي که نه دي اوس نو د دې ظلمه د دې ناانصافۍ به ته څنګه ځان خلاصوې
بار بار موږ ویلي دي په 5 وخته لمونځ باندې دا فرض دی دا به کوو مګر چې ته ماجت له ولاړ سې کور ته ولاړ سې د دا ظلمه ځان نه سې خلاصولی ته به راپاڅېږې نن ته له راغلي یو دا ګلشن کاخیل دا کاخیلو ځوانانو ته خواست کوو چې خدای ته وګورئ د دا پښتنو په تحریک کې د دا پښتنو په دا سیالۍ په لار کې د موږ سره ملګرتیا وکړئ خواست درته کوو دا پښتون تحریک دی په دا کې ستا په منظور پښتون یا پی ټی ایم د پښتانه د خور د مور د عزت د ناموس خبره کوي زموږ د سپین ږیري پلار د دې پټکي د حفاظت خبره کوي د خپلو بچانو د حفاظت خبره کوي نو عزیزانو دغه له درله راغلي یو ایا زما زامن هم نه ټینګېږي شا او مخکې کېږي دغه خبرې له در راغلي یو چې انشاءالله راځو به اوس یې 2 نارې کوم دی جواب یې راکاوئ ټیټ جواب یې راکوئ پروګرام هماره ختمې 2 نارې که جواب دیو نر پښتون بهادر پښتون راون ورکو راون ورکو आप हमारे पास आओ पुलिस गर्दी ना मंजूर ये पुलिस गर्दी ये पुलिस गर्दी लड़के मैं السلام علیکم مینوالو د وخت منګه کراچۍ فقیره ګوټ کې موجود یو دا وخت منګه کراچۍ فقیره ګوټ کې موجود یو او دلته خپل حالات تاسو ټول ولیدل تپوس یو ملګري نه وکړو چې سوای د دې میټینګ باره کې جی ملګري مننه ډېره میج روغلی د ګلشنه کاخیل شه میټینګ و او په میج نامخ شه پولیس روغلی وی کنه پولیس غونډه علاقه نیولې و چې کیم ګرونو واته یې به علاقړې وی کنه یې به نه ډکړایو او وسه سچرو غای وی چې بای تاسو خپل غان نه کاوه کنه او احتجاج یا کیم میټینګ دا او نه کاوه اچھا مننه مشرانو ملګرو ویډیو زرته زره شیر کوئ چې په ټولو ګروپونو کې شیر کړئ در سره چې د ټولې نړۍ پښتنو ته دا پیغام ورسیږي ملګری ډېر جذباتو کې راغلی مشر راشه چې خبره وکړه څو خبره ورته وکړه ملګرو لکه څنګه تاسو ولیدل چې زمونږ یو پر امن کارنر میټینګ و د میټینګ مقصد دا و چې په د علاقې کې کم د ډکیتی کیږي او وارداتونه کیږي او مونږ د قوم د حفاظت د لپاره راوتی یو مونږ انتشار نه پیلواو او دا چې کم راغلی و اته نه ګاډي پولیس راغلی او د بیانیه سره وړې و چې تاسو انتشار پیلواوي آیا دا پورا مظلوم عوام چې ولاړ دي د ټولو زمونږ سره غونډه کړې و د دا موای چې مونږ ته امن پکار دی حالکه د امن د نشي ورکاوله د ټکتی په ځکه او د وارداتو په ځکه دی به ورکی یو موبایل به ولاړ شي په کم ځکه ډکتی اغه ته بلارم دی ورخای مونږ د غې د لپاره راغلی او د میټینګ مو کړلو ان شاء الله مخکې مزید به کوشش کوو تاسو پښتانه نه ټولو نه دا درخواست چې راوځي او پی ټی ایم د ملاتړ وکړي کراچۍ یو مضبوط تنظیم جوړ کړي مننه مننه ویډیو زره شیر کوئ ویډیو زره شیر کوئ मेरी बात सुनो अभी ये शायद है मेरे थाने पे आओगे आपको चाय भी मिलेगी बिस्कुट मिलेगा पर ये चीज़ें जो होती है ना आप अगर इतनी मेहनत कर रहे हैं इतनी कोशिश कर रहे हैं तो अपनी मदद ये सारे रहेगा क्यों कर रहे हो मैं बता रहा हूँ इसका साफ दे रहा हूँ ये इतने लोग खड़े हैं आपके साथ खड़े हो ना आप इससे आगे हो कम से कम इन लोगों को ये तो बताओ कि हम जो कर रहे हैं ये रायगंज जा रहा है इतनी मेहनत रायगंज जा रही है जो पसीना आई है ना आपको पसीना नहीं हो रहा है ये आपका ऐसे ही पानी हो रहा है आप प्रॉपर तरीके से आओ लेटर दो बात सुनो 1 मिनट नहीं मेरी बात सुनो अभी लेटर दो हम वो ऊपर मूव करेंगे वो उसको देखेंगे आइडेंटिफाई करेंगे हमें जवाब देंगे फिर हम आपको सिक्योरिटी देंगे हमने हाथ मिलाने के लिए लाए आप लोग जो है ना अभी चीर का कर रहे हैं करेंगे हाथ मिला बस नहीं मैं भाई बता रहा हूँ भाई एक लेटर बनाओ हमारे हाथ से छिड़के में आपसे भी थोड़ी सी सामान लेनी इससे भी हमारे हाथ तो फिर ये कारखाने में तो ऐसे ही
एक बार ऐसे कैमरामैन क्या बोला था, क्या समझाता उसको मुझे क्या समझाया, यही बात है सर जी हम लोग सच बोले, आप लोगों की पुलिस की रवैया की वजह से हम लोग तो मीटिंग कर रहे थे कि एक बड़ा एहतिजाज कर रहे थे। क्यों? हमारी पुलिस बहुत अच्छी है, हमारे बाला अफसर बहुत अच्छे हैं। नहीं बाला ऊपर की बात नहीं कर रहे, वो नहीं चाहते, मेरे बात नहीं समझे। वो चाहते हैं मंडी में, मेरे बात सुनो, मंडी में, यहाँ पर खीरागोट में, यहाँ इस एरिया में जो तरीका पुलिस ने शुरू किया है, जो तरीका, जो रवैया हमारे आवाम के साथ, बिलखुसूस हमारे पश्तूनों के साथ जो रवैया, जो तरीका शुरू हो चुका है, इसके लिए ज़हनी तौर तैयार हो जाओ। कोई भी हमारे भाई है इसके नहीं क्या हो रही है थोड़ी वो डकैत पकड़े हैं मैंने, आप वो तो देखो एक मिनट, अब आपके जुरिडिक्शन हुआ ना, सर एक मिनट, एक जुरिडिक्शन मेरी तो बात सुनो, 10 काम मैंने अच्छे किए, एक मिनट मेरी बात सुनो ना। मैंने 1 महीने पहले 8 कलाशन लेकर आए थे, 8 कलाशन लेकर आए। कौन से गुलशन बलोच में? नहीं, यहाँ पे गुलगोट से मेरी बात सुनो, मेरी बात तो सुनो भाई, अगर आप व्हाट्सएप चेक करो, अगर हम 10 काम अच्छे करते हैं तो कभी कभी एक काम ऐसा हो जाता है तो हम पकड़ लेते हैं भाई। ये लेते आपके जुरिडिक्शन में नहीं आ रहे, लेकिन जंजार कोर्ट में नहीं भी धंधा, ये जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं, डकैत पकड़ रहे हैं, कर रहे हैं, उसको भी हम कह चुके हैं, नहीं लिखी आपके जुरिडिक्शन में नहीं आ रहा। चलो अल्लाह वो आपके चलो, हाँ ये बात बिल्कुल चलो चले, हैंडशेक करो, हो गया, हाँ हैंडशेक कर दे, हो गया सर, ओके। अभी नूरुल्लाह भाई को बैठा मशरा चले आ जाओ ना जी مننه مینوالو ویډیو زر تر زر په ګروپونو کې سره شیر کوئ او د دې میټینګ په باره کې به ان شاء الله د مشرانو خبرې هغه سره بیا سناويږم چې فلحال صرف په گاډي کې اوس کینو نو گاډي خپل تاسو وګورئ چې پولیسو څونه گاډي راغلي دي یو په درې څلور پنځه شپږ گاډي راغلي صرف د میټینګ د روکتام دپاره نو ملګرو ویډیو د سره شیر کوئ زر په زر په ګروپونو کې بس الحمدلله ملګري په میټینګ کولو کې کامیاب شو او میټینګ وشو دا وخت میټینګ برخاست شو مننه مشرانو دا وخت په ګاډي کې کینو او مشر سره بیا غږیږو لږ لږ د میټینګ مباره کې را سره غږیږي مشره موږ تر اوسه پورې لایو یو محمد شریف مشر سره لګیا څه مشر اول خطا میټینګ په حواله سره السلام علیکم کاتین کې اړ دین کې لکاتو سه ولید لشو میجاته په میټینګ شو بیان وکړ او د انتظامیه د لوس خپل جلسه د علاقه د میج یو کارن میټینګ و خو انتظامیه د امر مونږ خدای خو ته د کالاسي په غالیک ش سیول کاپړي یو بلداوی لور دي نو خبره دا چې د میش کارنر میټینګ و د میج هر سنډه بندي کی په مختلف ځایونه باندې نو دا ویس میټینګ په دغه سره وشه څه معمولی بدمزګي په شروغله خو میش خپل چې کیم غام وکنه روټین میټینګ عام پیراک خپل خبر مو ولستا وکړل خپل ملګری تام هو وکړل او پولیس ته هم وکړل کنه چې ستی بیا پخسر نور نه وی کنه نم دارا کړی دي چیرې مشکو سیول غا سره کنه دارا خلنه دی والی نه ضرورت محسوس کوي کنه خو بهرال سب مش خپل میټینګ په برابر طریقه سره وکړ شپ چې څوره ټیم پر و ټیم مو خاص حالانکه د ډیره پابندي لگاولیا ګروند ته یې به ور غاډه کړی وي ونی ګروند دی یې بنا ډا کړای و چې کیم د شمیش میټینګ و نو وس توستا کنه چې څوره ور دین کې استای څوره کاتین کې استای کنه تو سه په لایو ش کنه ډیره شکریا ادا کوي چې تو سه کنه په مختم شیر کړ دا کیسه اب نه تو سه کنه شکریا ادا کوي او د پی ټی ایم د فقیر اګوډ د ملګری ډیر شکریا ادا کوي ډیر په غان شمیر باندې روغلی ډیره مننه ډیره مهرباني
ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।